الرحمن الرحیم باب شروع استاسو باب صلاة نوافل جماعتن دې باب کې دوه حدیث یو ویل شوی د مختصر دا بل حدیث تفصیلی ده دویم کوم حدیث ترې 1186 فزعم محمود انه سمع عتبان بن مالک فزعم دا د ادایګه د روایت یو طریقه ده دا غزعم نه کوم ته چګومانی زعم وي لکه زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا هغه زعم نه ده هغه د قران استعمال له دا د محدثینو استعمال له نو زعم محمود دا محمود ابن ربی کوم چې 13 حدیث کتاب لیدي چې محمود بن ربی انصاری ویل چې عقل رسول الله صلی الله علیه وسلم وعقل مجتن ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم یاد دی او هغه خلک چې هغه کې مې وبا چولې او په مې رانوسته وي هغه درته راتم یاد دي نو دغه محمود بن ربی دام وی چې انه سمع عتبان ابن مالک نور سره راغ دی ان 13 حدیث چې کوم سند دی نور سند هغه دی خدا محمود بن ربی دا خبرم کوي چې ما د عتبان بن مالک نه اوریدلو عتبان بن مالک انصاری دے صحابی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور خلافت کی وفات شہر وکان ممن شہد بدرن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان ممن شہد بدرن اور دا آگے صحابہ سر تعلق دے چدا بدر کے حاضرو بدر تا حاضر شو دا بدری صحابہ یو خاص حیثیت دے دا الله او دا هغه رسول په نظر کې هغه دا چې بدری صحابه الله معاف کړی دي او ورته ویلي دي چې اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم الله ګناهګار نه معاف کوي یعنی ګناهګارونه رضا کیږي نه خو دا الله په علم کې داوا چې دی بس ګناهونه نه کوي د دې وجنا بدری صحابه په باره کې مونږ به غب شپ نه لګو سره دی چې دا بدری صحابه دی او مونږ وایوم دغه لیکن بعض بدری صحابه دی چې د هغې په باره کې زمونږ خلک ډېر دروغ وایي لکه ثعلبه بن حاطب انصاری بدری رضی الله تعالی عنہ په باره کې زکات دا میاشت راشي که نه رجب یا رمضان نو په هغې کې خلک چې مانعین د زکات خبره کوي نو هغه د سورة توبه آیت کریمه به وایي چې بعض په منافقینو کې هغه دي چې هغې الله مالدار کړل او هغې اوس د الله حق نه ورکوي بیا به کیسې وکړي چې ثعلبه بن حاطب انصاري چې کوم دی یو پکې لیکلي ده چې انصاري دی نو انصاري نه خو دا نه معلومېږي چې صحابي دی نه معلومېږي ټیک ده بعضې تابعینو ته انصاري لفظ راځي خو هغه معلوم دي چې کله صحابي دی هغه زمانه کې دی او ته ورته بدري هم وایې خو دا زمونږ د خلکو هغه دوغلي پالیسي ده چې که مولانا مودودي داسې ولیکي نه ګناهګار یې خو که په جواهر القرآن کې داسې لیکلي نو بیا خولې له مالوچ راځي که نه صفا ووایه چې خطا شوي دي بس خلک چې کوم دی اوښ ته چې کوم دی پرتوګ نه اغوستی کېږي لوی لوی عالمان دي پای کې دا غلطه غي کړی دي بس وای غلط شوی دی نو دا عجیبه ذهنیت دی چې د خپل په باره کې یو جدا ذهن لري او د بل په باره کې جدا ذهن لري دی نه فرقاواریت جوړېږي جواهر قرآن کې هم دلته کې دا لیکلي چې دا بدري دا ثعلبه بن حاطب انصاري مراد دی ما چې کله دی باندې کار وکړ ډېر لومبي ځل پخوا نو یو حافظ صاحب هغه ډېر بد رد ماته وویل چې دا فلانی شیخ هم دا وي او فلانی شیخ هم دا وي فلانی شیخ هم دا وي ما ورته وایي زمونږ خو ایمان په رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او صحابه کرام چې کوم بدري صحابه دي هغه الله معاف کړي دي بیا صفا اعلان وکړي کوم چې شیعهګان کوي دغلته یو کله دی ګجرا ورته یو ګجر خان ورته وایي هغې یو رافظي دی نو هغه یو کتاب لیکلی دی کاش چې موږ ته ټایم ملو شي د کتاب جواب ولیکو
یو مختصر کتاب یې لیکلی دی او هغه دا ثابتولو کوشش کوي چې فلانکې صحابي بدري دی او فلانکې صحابي چې کوم دی نو بیعت رضوان کې هغه شرکت کړی او فلانکې ګناه هم کړی ده. یعنې د قرآن هغه نصوص په څه رد کوي؟ په تاریخ رد کوي. دا خو لا ښه خلک دی چې د قرآن نصوص چې کوم دی په د حدیث نصوص په قرآن رد کوي، هغه د قرآن نصوص چې کوم دی په تاریخ رد کوي. دا فتنې دي او دا قتل غواړي. الله رب العزت د بدري صحابو نه راضي شوی دی. سیدنا ثعلبه بن حاتب رضی الله تعالی عنہ بدري انصاري صحابي دی او بل چې دا ډېر مخکې وفات دی. دا خو د عمر رضی الله عنه تر زمانې ژوندی ساتي که نه، او کیسې ورلګي چې هغه ته هم قبول نه کړه، هغه ته هم قبول نه کړه. نو ته لږ د ابن عبدالبر کتابونه وګوره، د حافظ ابن حجر کتابونه وګوره، الکاف الشاف وګوره چې پای کې دا واضح لیکلي دي چې دا هغه صحابي نه دی چې هغه بدري انصاري دی. څوک به یې بل څوک نه، دا ورته صحابي هم ورته وایي، بدري ورته هم وایي، انصاري ورته هم وایي. خو دا کانک ممن شهد بدرن دا ډېر لوی خلک دی بدري صحابه. هغې خپل پلار، هغې خپل نیکه، خپلې ښځې، خپل کور او جایداد هر څه پرېښي دي او د الله رسول سره یو ځای ولاړ دي. ته په مرتبه نه پوهېږې؟ مرتبه د سړي د دې نه پېژندلی شي چې په مشکل وخت کې چا ملګرتیا کړې ده، د الله او د هغه د رسول. دغه ډېر لوی خلک دی. خو دا ځکه ذکر کوي باید صحابو سره. نو هغه وایي چې کان ممن شهد بدرن. اعتماد بن مالک بدري صحابي دی. هغه وایي كنت اصلي لقومي ببني سالم. بني سالم قوم دی که نه، نو د هغې مدینه منوره کې یو غاړې ته ځای دی، هلته جومات دی. د رسول الله وسلم په زمانه کې مدینه منوره کې نور مساجد شته که نه، یوازې مسجد نبوي خو نه و. ټول صحابه کرام خو یې د نه شو راتلی، ځکه خو غریزه علاقه وه چې چا کم ځای کې ځای موندلی نو هلته کې ځان له کور جوړ کړی او هلته کې مسجد دی. نو واړه واړه جوماتونه به وو، البته د جمعې لمونځ له به هغې مسجد نبوي ته راتلل. نور صحابه کرامو ځان له لمونځونه شته. دغه د بني سالم محله کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماښام لمونځ هم کړی دی یو ځل. سنن ابي داود، ترمذي وغیره کې شته دی چې هلته کې تللی و، د ماښام لمونځ یې وکړو او دومره اوږد لمونځ یې وکړو. بیا ماښام لمونځ پسې نفل یې دومره اوږده وکړل چې سلام یې وګرځو، د محلې خلک ټول تللی و. یعنې رسول الله وسلم دغه منځونه چې لمونځ چې کوم دی رواتب ډېر اوږده کړي وو. مقدار نه معلوم چې شپږ وو که اته وو که لس وو، خو بهر کې اوږده یې کړي وو. او د ماښام رستني سنت اوږده کول دا مستحب دی. دا مکاتیب کې روایت شته او تفصیلي بحث پې هم شته. نو دی وایي چې ما په لمونځ کول د خپل قوم دپاره په محله بنو سالم کې، وکان یحول بیني و بینهم واد، او زما او د هغې په منځ کې یو وادي وه، یو کنده وه. اذا جاءت الامطار، چې کله باران شروع شو نو فیشق علی اجتیازه قبله مسجدهم، نو ما ته به ګرانه لګېده بیا د هغې کند نه پورې وتل د هغې جومات طرف ته. یعنې بیا به نه شم تللی. د امام یم، امام له پکار دی چې هغه خیال ساتي د قوم، د جمع د ټایم خیال وساتي، چې نشي ساتلی بیا د امامتي نه کوي. چې امامتي کوي نو بیا د پابندي لازم ده، که ته څه اخلی او که نه اخلی ځان له مسله ده. البته بعضې حقوق تاسو عالم لم ورکوئ، د امام مسجد لم لږ حق ورکوئ که نه. هغه دا دی چې کله د لمونځ ټایم تاسو مقرروئ چې بھائی فلانکې لمونځ به په 5 بجې کوو، نو دا خو یو انتظامي امر دی. نو دا قلقلا خان ځان نه مه جوړوه چې 5 بجې شوه امام نشته ته ټایم شوی دی مخکې کېږه، دا غلط کار دی. د امام حق څه شو؟ دا 5 بجې ټایم خو تا مقرر کړی دی، داسې د الله او د رسول مقرر کړی شوی حق وخت نه دی. نو د دې شر نه بچ کېدو دپاره خپلو جوماتونو کې داسې وکړئ چې وایي ټایم خو فلانې ټایم دی، هر یو لمونځ چیزه ټایم له رارسم، خو که بالفرض نو منو ما له 15 منټه ګوری، صفا ورته ووایي یو 15 منټه ما ته ګوری. که هغې 15 منټه کې زه را ونه رسېدم بیا خپل لمونځ کوئ.
نو مسله به سمه شي. دا انتظامي امورو کې زموږ خلک کمزور دی. دی وایي چې نه خامخا به ما ته راسي، نو خامخا ته ټایم مقرر کړی، او د هغې م وایي چې نه خامخا به راځي، نو ته ورکوې څه. دا تپوس خلک نوکر نه کوي چې ته راځې نه ټایم باندې. نو دا افراد و تفرید یا دا زیاتې چې کېږي، د دې اصل وجه دا چې انسان نه خپل حق غوښتی شي او نه هغه بل مني حق. وکړئ داسې، ما خپل جومات کې کړي داسې 15 منټه هر مونځ کې چې کوم دی زه خو رارسم خپل ټایم باندې، خو کله کله که وشي داسې نو 15 منټه د هغې دپاره ګیپ وي. او بیا دا هم دی چې زموږ د الله فضل دی، زما 2 ماشومان مونځ کولی شي مخکې، زه نه یم هغې کې یو کس خامخا وي، 2 وروڼه مې دي هغې مخکې مونځ کولی شي، یو ورواره مې دی هغې مخکې مونځ کولی شي. په دې کې مونږ لږه سختي کوو په دې وجه باندې چې زموږ هم څه حق خو شته که نه. دا د شاته کتو را کتو دا کم عادت دی که نه، دا زما جومات کې څوک نه شي کولی. ویې کتل نو پته ورته ولګي. دا خو هغه څوک ګوري چې هغه تور غوندې چا لګي، چې تور غوندې څوک نه لګي نه دی په ارام کښېني. دا پښتو خبره ده. اوس مطلب دا نه چې کنه انسان د خیال نه ساتي، خیال به ساتي، لیکن امام هم لوی سړی دی، تړوکې سړی نه دی. ځکه حدیث کې دا راځي چې ستاسو امام به افضل وي که نه، امام به په جمع کې افضل سړی دی. نو چې کوم سړی افضل دی نو تاسو خو ټول مفضول شوی، نو د هغه به خیال ساتئ، او الله او رسول یې خیال ساتي او ته یې پابند کړی مې دی، تر امام نه مخکې ونه ځې هغه سره به هم نه ځې، د هغه پسې ولې بوځې، ته افضل دی. یعنې د امام سره سره چې ته ځې نو هم ستا مونځ نه کېږي، او که د امام نه مخکې ځې نو مونځ نه کېږي، نو ستا رکن به د امام نه وروسته ادا کېږي. دا د امام مرتبه ده، په دې نه پوهېږي خلک، پیسې اخلي یا نه اخلي یو ځان له مسله ده. نو دا صحابي دی، دی وایي چې زه خو بتلم راتلم، خو کله چې دغه چل به شروع شو بیا به زه نه شم تللی. نو فجئت رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت له، زه رسول الله صلی الله علیه وسلم لرالم. دا حدیث چې مونږ کوم وایو نو دا په دې تفصیل سره دا کوم چې دلته کې دی په دې تفصیل سره دا په 425 نمبر باندې مخکې تیر شوی دی، او هم دقه شان د دې تفصیل سره 5401 نمبر باندې هم راځي. یا دا حدیث امام بخاری دې تفصیل سره 3 ځای لیکلی دی، او اسې د حدیث بعضې ټوکړې نا خو ډېر ځای راغلی، لکه 424 کې راغلی دی، 667 کې دی، 686 کې دی، 838 کې دی، 4009 کې دی، 5401 کې دی. نو دغه شان دا شو 2 شپږ مقاماتو کې مختصر دی، او د 3 مقاماتو کې دا مفصل دی. نو دا حدیث امام بخاری 9 ځای لیکلی دی، صحیح بخاری کې دا 9 ځای لیکلی دی، او هر ځای کې ته جدا جدا مسله مستنبط کوي. مخکې خو تاسو دا اورېدلي وو چې عذر دی یا سیل راغی، دریاب راغی، او ته جومات ته نه ځې نو بس مه ځه. دلته کې ته ثابتوي، دلته دا ثابتوي چې جمع سره نوافل کېدی شي، خو هغې چې تداعي پکې نه وي. تداعي موږ مخکې ویلي دي چې ته به دا نه کوې چې خلکو ته چغه ووایې چې راځئ 2 رکعاته نفل کوو. سنن دروازې چې کوم منځونه دي، یعنی نور تندر نیول دی، نو یې کې تداعي شته، یې کې وینا شته دی چې نور تندر نیول دی، دی چې مونځ کوو. دارنګې د باران دپاره چې کومه دعا کولی شي استسقا، نه یې کې هم تداعي شته دی، نفل دی، لیکن ویلی شي واقعدا چې دی چې زو دا مونځ وکړو. خو د شپې مونځ مثلا سپومې تندر نیولې ده، نو د شپې هغې کې تداعي نشته دی. زموږ عالمان یې کې هم د شپې آواز وکړي سپیکر باندې، خدای وبخښه جومات ته رایې چې 2 رکعاته وکړو، دا بدعت دی، دا یې نه کوي. تراویح دپاره تلل خو شته دی، لیکن هغې کې هم تداعي نشته دی، هغه اجازت قدر دی تراویح چې انسان هغه جمع سره کولی شي، او چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 شپې کړي دي، لہذا صحیح ده کولی دي شي، لیکن تداعي پای کې هم نشته. بیا دا خو بالکل صریح غلطه خبره ده چې یو سړی عوامو ته دا وایي چې که ته تراویح ونه کړې نو ستا روژه نه کېږي. دا په دین دروغ دي، په دین دروغ مه تړئ.
پوهه که چې دا یو مستحب عمل دی که دې وکړه تا ته فایده ده. نو زر عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورته مې وویل انی انکرت بصری زما نظر خراب شوی دی. وان الوادی الذی بیني وبین قومی یسیل اذا جاءت الامطار او زما د دې په میس کې چې کومه کنده دا بیا بهیږي زه ځان نشم بچ کولی نظر مې کم شوی دی چې کله بارانونه شروع شي فیشق علی اجتیازه نو دې نه پورې وتل ما ته بیا ګراني زه نشم پورې وتی. نو زه دا غواړم چې انی انکا تأتی چې ته راشې فتصلی من بیتی مکانا اتخذه مصلی چې ته زما په کور کې په یو ځای کې مونځ وکې چې زه د هغې نه مصلی جوړ کړم یعنې د مونځ ځای ته جوړ کړم. راشه یو ځای خوښ کړه چې زه په هغې باندې بیا مونځ کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ژوندی دی نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منتخب ځای کې چې کوم ځای باندې هغه مونځ وکړي نو زموږ د عقیده ده چې الله په کې برکت اچي. د نبی په تبرکاتو کې څه اختلاف نشته خو به د نبی مستعمل څیز وي داسې نه چې هسې منصوب که نه منصوب نه واقعي صحیح استعمال شوی او مسلمانان د دې قایلي چې الله په دې کې برکت اچي. دا نه مطلب چې هغه بل کې برکت اچي نه الله هغه مبارک کړی دی او هغه د برکت باعث جوړی شي. برکتونه الله چې تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سأفعل زبوکم زبدرشم ته خیال ساتل وي د خپل ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال ساتي چې در وشم. فغدا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سبا وختي راغی ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر هم دی رضی الله عنه بعد مشتد النهار د دې نه وروستو چې ورځ سخته شوې وه مطلب دا چې نور ګرم شوی و خو وختي و. فاستاذن رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو اجازت و کور ته راځي د هغې ځان له بیټه کې میټه کې نه بس میلمه به یې کور کې و د دې وجې نه هلته به ضرورت و د اجازت. فاذنت له نو اجازت ورکړه فلم یجلس نو کېنناست حتی قال تر دې چې ویې فرمایل اتحب ان اصلی من بیتک این تحب کم ځای ستا خوښه ده چې هلته زه ستا په کور کې مونځ وکړم. دې ته مدارات وایي خیال ساتل چې کم ځای دی خوښ دی ما ته وښیه چې زه په هغه ځای کې مونځ وکړم. فاشرت له الى المکان الذي احب ان اصلی فیه نو ما هغې ته اشاره وکړه هغې ځای ته چې ما غوښتل چې زه دغلته کې مونځ وکړم چې کوم ځای ما ته پسند و نو هغې ته مې اشاره وکړه چې دغه ځای کې راله وکړئ. فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد تکبیر تحریمه ووې وصففنا وراءه او مونږ د هغه شاته صفونه جوړ کړل ودرېدو صففنا وراءه. نفل مونځ دی تداعي نشته دی کور دی څه جومات نه دی دو درې کسان دي اوس. فصلی رکعتین دو رکعته مونځ یې وکړه. امام بخاري د صففنا وراءه نه استدلال کوي چې جمع سره نفل مونځ کېدی شي تاسو هم کولی شئ اتفاقی طور یو ځای جمع شي دی چې یو دو رکعته وکړو بس وکړئ جمع سره دې کې صاحب نشته حرام نه دي. ده تداعي په دې کې حرام ده. تداعي منې نور له دعوت ورکول چې راځئ بزرګ صاحب راغلی دی چې دو رکعته مونځ ورپسې وکړو داسې نه بس څوک حاضري لړې غواړي ودرېږي. دو رکعته یې وکړل ثم سلم وسلمنا حین سلم دې جمله کې لږ چل شته دی که نه بیا سلام وګرځو او چې کله هغه سلام وګرځو نو موږ سلام وګرځو. د دې ځای نه استدلال پاخه خلک دا کوي چې د امام لومبني سلام سره دی مختري سلام نه ګرځوي. دلته خو رواج دغه دی که نه چې هغه وي السلام علیکم ورحمت الله نو بیا به داسې ایساري نو خلک به ټول دې خوا مخکې نه وروستو بیا دې خوا مخکې دا خو نیمګړی دی رکن سلام خو هغې ختمیږي چې دی دوه سلام وکړي. نو دا کم زموږ د امامانو چې طریقه ده چې السلام علیکم ورحمت الله بیا ایساري
بیا داسې کي او بیا داسې کي دا غلطه ده. بس السلام علیکم السلام علیکم خبره ختمه شوه. یعنی جلدی سره پکار دی او مقتدی دی هر هغې سلام ګرځوي چې امام دویم سلام وکړي. او چې دویم سلام وکړي نو یو خو به تا ته دا فایده وشي چې ته به سلام وګرځې. خو دې کې بله غټه فایده ده هغه دا چې که ته بالفرض لاحق یې رستو راغلی نو تا ته پته ولګېږي چې امام څه چل کوي چېرته سجده سهو خو نه کوي. یعنې چې امام دویم سلام وګرځو نو ته پوه شوې چې امام سجده سهوا نه کوي. او چې لومبي سلام پسې ته پاسې او دغه ته کې هغه سجده سهوا کوي بیا اوس چل کوي بیا ریورس ګیر لګوه. دا چې په حدیث عمل کې دا مشکلات نه پیدا کېږي. دا په عقل چې ته عمل کوې که نه په عقلي څیزونو باندې هغې کې مشکلات پیدا کېږي. نو کوم چې امامان دي نو سلام چې ګرځوي دا ډېر موږ دی. بس مختصر لومبنی سلام خو ډېر مختصر پکار دی. دویم سلام که معمولي غوندې لږ طویل شي نو خیر دی ځکه چې د هغې نه مقصد پته لګېږي چې وایي مونځ پوره کړی ده. نو د هغه د سلام نه وروستو ثم سلم وسلمنا حین سلم. د بعضې خلکو خیال دی په دې اوس نه پوهېږم چې دا کوم ځای نه راغلی چې سلام وګرځوي نو تماشه وکړي. نو بیا چې دی بلې غاړه ته وکړي داسې به دې کې دې څه ګوري خدای خبر. تر اوسه زه په دې لا نه یم پوهه چې دې کې مقصد څه دی. آیا خپل ملګري ګوري پکې یا آیا دا دین څه تقاضا ده. بعضې خلک دې کې ډېر زیات بختن ښه دي دا کوي داسې دا غلط کوي دا درست نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فسلمنا هغه سلام وکړه نو بیا موږ ورپسې سلام وګرځو. فسمع اهل الدار ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بیتی. نو کور والا اهل الدار خواوشا چې کوم کورونو نو هغوی واورېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په کور کې دی. نو ښکاره چې اوس زمونږ علاقې ته څوک عالم راشي موږ ټول د هغه تماشې له ځو که نه سعادت ګڼو خپل چې لړ شو هغه سره لاس میلو کړو. او چې یو ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ناست دی نو ستا په خیال صحابه کرام به هلته نه جمع کېږي. دا خو د ایمان اواز دی چې خامخا به جمع کېږي. نو خلک راغې زما کور ته حتی کثر الرجال فی البیت تر دې پورې چې سړي زما په کور کې ډېر شي. ګوره زنانه نه یادوي زنانه اوس کار نشته دی نارینه ایلل شي. فقال رجل منهم ما فعل مالک. د یو سړي پکې نوم واغسته چې مالک څه چلو ګو هغې ملګری دی لا اراه ما ته نه ښکاري نه وینم. دې کې ګوره اخلاق ښیي موږ ته. زمونږ خو دا مزاج دی چې یو سړی زمونږ د طبیعت مطابق دی نو موږ سمدستي هغه اسلام نه وباسو چې دا مسلمان نه دی اصل نه. درس لرانغې جماعت کې شرکت ونه کو څه کمزوري دې ښکاره شوه نو دې کې ډېر زیات تکړه یو. دا د مسلمانۍ طریقه نه ده. او بیا دا طریقه دا کومه چې زمونږ د دور کې ده چې یو سړی یو تنظیم کې نه دی نو خلک هغه سره مسلمان نه ګڼي. دې دور کې خفه کېږي ما زه بار بار دا وایم چې دا تنظیمونه دې نه فرقې جوړې شوي دي. وګوره خیر دی هره پاکه ډله چې تاسو ته کومه ښکاري نو د هغې کړو وړو ته بیا وګورئ چې څوک هغې کې نه وي نو هغې ته هغې څنګه ګوري. آیا مسلمان یې ګڼي آیا عالم یې ګڼي. دا ټول که هغه تاسو فقهي مسالې کې یادوئ که د پاک و هند دا واړه واړه تنظیمونه یادوئ او که دا نور تنظیمونه یادوئ ټولو کې دا ربړه راغلې ده. دا ډېر لوی مصیبت دی. اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ډېر لوی ظلم دی. بېګا یو ځای جنازه وه یو ملګري خبره شروع کړه ما ورته ویل زمونږ د خلکو نه انصاف وته دی. بیا مې ورته کیسه وکړه ډېر وخت شوی دی چې یو لوی مدرسه وه د هغې مفتي صاحب ما ته سوال جواب وکړل چې ته راشه او زمونږ متخصصینو ته یو څو خبرې وکړه. ما ورته ویل چې داسې چل دی چې موږ خو د کالج او یونیورسټي عادت یو او د کوم تحقیق عادت یو هغې ته علما نه ټینګېږي. دې نه بل څوک وګوره چې د هغې په ژبه پوهېږي.
هغه وایي چې نه دا خو متخصصین زه کې نو مې ده ټیک ده. نو ما هغه ته وایي چې متخصص مونږ هغه چاته وایو په خپله ژبه کې چې هغه ایم فل یا پی ایچ ډي کوي، دکتوره کوي، هغه متخصص دی. یعنې د هغه علم به ډېر پخته وي او که هغه د خپل طبیعت خلاف خبره واوري نو برداشت به کوي، غوږونه به یې نه سره کېږي. هغه چې زه لاړم ما تقریر شروع کړو، دا تقریر دوران کې ما وویل چې تاسو له پکار داري کوم چې متخصصین دي چې دوی د هر چا کتاب ګوري، د هر چا کتاب چې ګوري په کې به فایده دی چې دوی به د هر چا د نظریاتو نه واقف وي. چونکې موږ د یو بل کتابونه نه ګورو نو موږ د پته دا نه چې دا فلان کې څه وایي، چې خلک څه وایي نو موږ وایو دا دغه شان چل دی. او دا خلیج به زموږ میانځ کې ختمیږي هغې چې موږ د یو بل کتاب وګورو، زموږ میل ملاپ یو بل سره، نو موږ ته پته ولګي چې بھائی زموږ اختلاف په څه څیزونو باندې دی. دا ډېر تشدد او تفرق چې دی دا ختمیږي دې سره. نو په کې بیا ما مثال پیش کړ د مولانا مودودي د کتاب د پردې، چې پرده دغه یو داسې کتاب دی چې جدید ذهن کې کم شبهات راځي په کې د یوې شبهې جواب هغه کړی دی. پکار دی چې موږ هغه کتاب ولولو. به دا خبره نه وانو پوه شوې. نو ما خلکو ته ویل چې ستاسو څه خیال دی چې ما له پیسې راکړي دي. زما غټ کتاب دی صحابه کرام پر تنقید کا علمی جائزہ، اور پہ کہ مولانا مودودی پورا حال موږ خول دی. انصاف خلک نه پرېږدي، دا غلطه طریقه ده. دا بېګا زما یو ملګري سره خبرې شوې، ما ته یې ښه داسې وګونه مې دا خو به شته دی ممکن، او دا یو کس نه دا ټول داسې دي. ادینا کې ما ذکر وکړه د هغه د یو کتاب یو ختم کې، نو زما هغه کلیپ چې کوم دی هغه د ټولو جماعتیانو خور کړو، لکه چې پوهې کې ما د مولانا مودودي صاحب لږ صفت کړو. ستا به خیال صحیح شي ته به صحیح نه وی. هلته هم د خلکو دا خیال ما یې تاسو ما پېژنئ، زما مور د ادینا را زه د ادینا خوره یم. حافظ صاحب زموږ ماما و. ما چې څه لیکلي د انبیاء کرامو باره کې یا د صحابه کرامو په باره کې ما یې کې څه سستي خو نه ده کړې. خو دا خو ظلم دی چې د یو سړي یو سم شی دی او تاسو هغې ته بد رد ووایئ. سود باندې د ټول نه بهترین کتاب تر دې چې د مفتی صاحب د کتاب نه بهترین کتاب د مولانا مودودي دی. دا لوستل پکار دی. خلک چې ټول پایل نه مفتی صاحب ته ما دا متخصصین دي ستاسو نه یو ما ورته نعوذ بالله من غضب الحلیم، چې متخصص دې ځای ته ورسېږي چې د هغه دومره علم نه وي چې بھائی دې سړي د یو سړي د صحیح خبرې تایید کړی. د دې خو دا مطلب نه چې هغه څه وایي نو ټول صحیح دی. نو دغه شانته لږ مخالف هم وګوره که نه. هغه دا چې مونږ د یو سړي د یو خبرې تردید وکړو نو څه مطلب دی چې مونږ ټول رد کړو؟ دا د علم کمی دی. د یو سړي د یو رایې مونږ رد وکړو نو صرف د هغه یوې رایې مونږ رد کړی. لکه ما اوس د مولا ابوالسلام صاحب د یو رایې مخالفت وکړو نو ستا په خیال دغه د ټولې رایې مخالفت ما کړی؟ زه خو که نن دلته ناست یم او لګیا یم د هغه د علم په زور لګیا یم. دا ذهن ځان له سم کې سم ساتئ چې د یو څیز تردید تا وکړه صرف د هغې تردید دی کړی، او تایید چې کوې د کوم څیز دی وکړه بس هغه دی کړی دی. د دې دا مطلب نه چې زما خوښ دی او دا فلانکي سره مې ناراضګي ده. دا سوچ دا به مونږ میانځ کې فرقواریت ختموي. د فرقواریت د ختمولو دغه طریقه ته لاړ شه چېرته کې او د شاه منصوریانو جلسه کې شریک شه یا د هغې په غم خالی کې شریک شي، بیا تماشه کوه چې دا موحدین تا د څه وایي. که تا د کافر ونه وایي مانه پوته پرېږدي. دا خو ډېر عجیبه ذهنیت دی. یعنې یو سړي سره زموږ فکري اختلاف دی نو موږ هغه اړو د اسلام نه وباسو. دا ډېر لوی ظلم دی. او که دغه شانتې فکري اختلاف باندې ګوره محدثین چې کوم دی دی د هم عصر کسانو جرح په یو بل نه تسلیموي. دوه هم عصر اوسیږي یو هم عصر د بل هم عصر باندې جرح کوي، دا قابل قبول نه ده. ولې
دې کې د حسد امکان ده. دا چل خلک د محدثینو زده کوي. محدث نه چل زده چې زه یو سړي پسې لګیم او زما د عمر دغه زه یې لګیم، خو زه به هغه کار نشم کولی کوم چې هغه کوي. زما شاګردان به دومره نه وي، زما تحریر کې به دومره زور نه وي، یعنې زما اړه کې به څه بغض وي او په دې طریقه باندې زه ښکاره کوم. خو دا جروح دا کوم چې کېږي خلک نن سبا فیسبوک میسبوک ته ډک دی، نو دې هېڅ حیثیت نشته. دا یو بله سې د خپې نه راخکېږي. نو دغه مرض هلته کې موجود و. فقال رجل منهم ما فعل مالک لا اراه، یو تپوس وکړو چې مالک نشته دی، ما ته نه ښکاري. نو یو ویل ذاک منافق لا يحب الله ورسوله، زه اوس دا خو منافق دی، الله او رسول سره مینه نشته. نو ظاهر کې خو ښکاري همداسې، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی، محله کې یو سړی دی او د هغه خواله نه راځي، نو بظاهر خو ښکاري داسې. لیکن دا الله رسول موږ له دا تعلیم نه دی راکړی. هغه څه وفرمایل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقل ذاک، دا ونه وایه. دا د مشر ذمہ داري ده چې هغه کشر غلطي کوي چې ورته دا مه وایه. اوس یې خو تایید کوي، بچکول به یې کوي چې په کومه طریقه دا بچ کوم، څه بکواس به کوم چې دی بچ کوم. صاف وایه وایي دا خبره غلطه ده، موږ دې ملګرتیا نه کوو. خو دا ذهن بچاله څوک ورکوي. یو سړی تقریر کوي، یو سړی تدریس کوي، نو هغه هم هغه خپل مشر چې کوم دی ځان ته محتاج کړی دی. زما خپل یو استاد و، موږ ته شرح‌الوقایه وایي. شرح‌الوقایه کې بعض صورتونه ډېر مشکل وي، سړی پرې نه پوهېږي. یو صورت هغه جوړ کړه د مسلې، ما ورته ویل چې مولوي صاحب په دې زه پوه نه شم. بیا هم هغه شان ته ما زه پوه نه شم، ما ته پښتو کې صفا خبره وکړې. اوس هغه پاسېد او استاد محترم ته وویل چې دا فلانی ما تنګوي. هغه زه وغوښتم، هغه یو څه یې لګه وکړم. نو زه ورته په ژړا شوم، ما ورته په دې پوهېږم نه، داس دی چې څه وایي په دې پوهېږم نه. دا خو خیال نه و چې دا خو زه استاد یم دلته کې، او دی به زما طرفداري کوي. وال خو ما وخوړل، خو ما هغه ته وویل، قسم مې وخوړ چې نه پوهېږم په دې خبره. هغه ته ووایه پوه شو، هغه نه یې تپوس وکړو چې ووایه تا څنګه ویلي دي. هغه چې هغه صورت جوړ کړه ورته یې په دې اوس هم پوه نه شم. بیا ورته وویل چا سره را باندې لکو داسې استاد خوند کوي که نه، یعنې خپل کشر ته هغه غلطي وښوه چې ته په دې نه پوهېږې، دا چې صورت جوړه خو غلط دی. او د هغې نتیجه څه شوه؟ ماښام چې مونږ خبر شو، نو مولوي صاحب بستره غونډه کړه وه، تښتېدلی وه مدرسې ته. ولې؟ زما طرفداري ونه کړه. خو دا ذهنیت ځان له ختموئ، د حق ملګرتیا کوئ. دا غلطې خبرې دي. دا اوس که بل څوک وی دغلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وی، بل څوک وی، دا به ویلی چې او زه یم او دی نه راځي. دا واقعي منافق دی. نن خیر تاسو موږ وایو چې د شیخ صاحب یو ځای ته راغلي، که هر شیخ چې څوک حاضر نه شي بیا تماشه کوه چې په هغه کمې کمې فتوې لګي. فقال رجل منهم لا تقل ذلك الا تراه قال لا اله الا الله. سوچ نه کوئ چې هغه لا اله الا الله ویلي، دا کلمه خو تا ته معلومه ده. او د سیدنا اسامه قول هم درته یادېږي چې کله هغه سړی وژلی و، هغه بیا ویلي و، بانه یې کړې وه چې زما د یارې ویلې وه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و چې ته یې زړه سپړ دی. دا ټول خلک وایي زما د یارې دا کار کوي، زما د یارې دا کار کوي، تا ته څه پته؟ داسې دعوې کوي چې الله عالم الغیب دی، نور دی په خپله عالم الغیب هم دی او ځان ته انبیا هم وایي. لکه غلطي دی نه کېږي، چې غلطي چا نه کېږي نبي نو. غلطۍ نه معصوم خو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم، نور خو د ټول نه غلطۍ کېږي. هغه ورته څه وویل؟ الا تراه قال لا اله الا الله یبتغي بذلک وجه الله. ته ګورې نه چې هغه لا اله الا الله ویلی دي او په هغې د الله رضا طلب کوي. نو هغه وویل الله ورسوله اعلم. دا یو مسلمان طریقه دا ده.
چې نه جي دا مطلب خو نه دا مطلب دی نه چې کله حکم راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نافرمایي الله او د هغه رسول خبري آمنا وصدقنا د پیغمبر خبرې ته صحابي سره ښکته کوي که نه ښکته کوي ته به ورته نه ښکته کوي ته به څه وایې چې دا زما د عقل خلاف ده یا د قرآن خلاف ده چې کله صحیح حدیث راغلی دی ته به سره ښکته کوي دا ټیک ټاک خبره اما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه الا الى المنافقين صحابي خپل د زړه خبره وکړله چې زموږ خو خیال لا دی چې د مینا محبت او د خبرې اترې خو منافقینو سره دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فإن الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله الله حرام کړی دی په اور باندې هغه څوک چې هغه په خولې لا اله الا الله ویلی دي یبتغي بذلک وجه الله او په هغې دی د الله رضا طلب کوي نو هر هغه سړی چې هغه لا اله الا الله ویلی دي ستا د هغه خوله نه خبر هم مسلمان ګڼه بس هم مسلمان دی محمود وی فحدثتها قوما فيهم ابو ایوب صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی غزوته التي توفی فيها محمود بن ربیعی چې دا خبره دا کومه چې ما اوس وکړله د صحابه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د میانس خبره نو دا ما وکړله یو داسې قوم ته چې په یې کې ابو ایوب انصاري چې هغه ملګری دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موجود و په کوم ځای کې موجود و فی غزوته التي توفی فیها په هغې غزا کې چې په یې کې هغه وفات شو ابو ایوب انصاری مزار کم ځای کې دی قسطنطنیه کې دی تفصیل د لاندې دی هغه ویلي چې کله زه مړ شم نو زما جسد چې کوم دی دشمن طرف ته دومره لرې اوسئ خیر دشمن د بیا ماره وباسي خو چې دغه علاقه بیا د مسلمانانو ګڼلی شي و د ښار چې کوم فصیل و دیوال د هغې لاندې هغه ښخ دی قسطنطنیه کې دا کومه غزا وه ويزيد بن معاویة علیهم بارض الروم دا داسې غزا وه چې د هغې مشري د یزید بن معاویه کوله یزید ته خلک پته لګي نه چې اوس څه وایي دې حدیث سره به څه کوي نو که دې حدیث به څه جواب کوي دا یو لویه علمیه ده چې خلکو حدیث باندې څه کار نه بس کله تاریخ په مخه کې چې تاریخ کې دا لیکلي تاریخ کې دا لیکلي یو داسې قوم چې هغې په خپلو کتابونو کې دا لیکلي چې معاویه رضی الله عنه سره بوتانو هغه هندوستان ته ولېږل دې لپاره چې ډېرې پیسې وکړي دا یې خلکو نه ورته څه تمه ساتي چې به د یزید په باره کې څه خیال وساتي یزید خو دې بني مسلمان نه دی او چېرته ابن الجوزي خطا شوی دی الرد العنید په نوم باندې هغه کتاب لیکلی دی نو دا نور ټول بریډیانه په مخه کوي په مخه کړی دی چې دا جي ابن الجوزي د دې رد کړی دی ابن الجوزي پیغمبر دی انسان دی د انسان په کتابونو کې خم موجود دي خراب هم موجود دي غلطۍ هم موجود دي صحیح خبرې هم موجود دي ابن جوزي څنګه انسان دی د هغه الموضوعات وګوره په هغې کې د صحیح بخاري او صحیح مسلم روایتونه به کله کله کنډم کوي رد کوي به او د هغه زاد المسیر راواله تفسیر د موضوعات به په هغې کې نقل کوي د هغه علمي پوزیشن خو دغه دی زموږ خلک څه نه خبر نه هیڅ چیز نه خبر نه څه شی کتلي هسې به رایه ورکوي یزید ښه سړی و یا خراب سړی و که خلک دا وایي چې یزید خراب سړی و نو هغه صحابه چې هغې یزید سره بیعت کړی و د هغې باره کې څه خیال دی هغې د یزید نه هېرېدل که د معاویه نه هېرېدل سوچ نه کوي خلک یزید به څه غلطۍ کړي مونږ یزید ته څه ښه سړی نه وایو دا نه وایو چې یزید ګندې د سیدنا حسن او سیدنا حسین په شان دی یا د هغې نه پورته دی سوال نه پیدا کوي یزید تابعی دی او سیدنا حسن او سیدنا حسین
صحابه دي. د صحابي او تابعي په منځ کې د مرتبې لحاظ سره څومره فرق دی. خود ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دي چې یزید کان ملکا من الملوک، هغه بادشاهانو غوندې بادشاه دی. په بادشاهانو کې چې کومې خوبۍ او خامۍ موجود دي هغه ټولې په یزید کې موجود دي. د خپل غیر چاپېر وګوره، خپلو کلو کې یو غریب سړی چې د هغه د پلار د خاورې سرغړه به هم نه وه او د سره پیسې راشي، دی څه کم حرکتونه کوي. معمولي غوندې دوبۍ ته لاړ شي که نه، دلته راشي چې د 10,000 20,000 روپۍ ورسره وشي. یا د خپلو کلو کې وګوره چې 17 16 18 19 20 ته ورسي، دا خو ټیس بډه نه ماتېږي. دا برای خو دلته موجود دی. په دې باندې د یزید بدی مه وایه. هغه وایي یزید یو بادشاه غوندې کان ملکا من الملوک. دومره چې خلک کمې بدی وایي دا په یزید کې نشته. نه شرابي و دې ظالمانو خو په کتاب کې دا هم لیکلي دي چې به خپلو خویندو سره نکاح کوو. هغه یو جز مال هغې رد کړی نوی چې کوم موضوعات راځي مجموعه په کې دا ټول لیکلي دي. موږ وایي چې خپلو خویندو سره به یې نکاح کوو. ته به وکړې خپلې خور سره نکاح. یو تابعي د سیدنا معاویه زوی صرف په دې وجه بدنامول چې دا د معاویه زوی دی، نور څه وجه نشته پایګه. دا یزید یې هسې بدنام کړی دی. بیا ابن تیمیه رحمه الله دا لیکلي چې هغه یو بادشاه و، ټیک ده، د هغه خوبۍ هم شته، د هغه برایي هم شته، لیکن موږ چاله دا اجازت نه ورکوو چې هغه د یزید په اوږه باندې ودرېږي او معاویه د خپې نه رخ کړي. زموږ مورخینو کې دغه چل شوی دی. کراچۍ کې ډېر عالمان دي، هغوی دا حرکتونه کوي. یعنې څوک یزید د سیدنا حسین د پاسه کوي او څوک داسې کوي چې د یزید غلطۍ د سیدنا معاویه په اکاته کې ورغورځوي. دا دواړه افراط و تفریط غلط دی. یزید یو مسلمان دی بس. امام غزالی لیکلی چې کله مونږ السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین وایو که نه، نو مونږ یزید ته هم پکې سلام وکړو. د هغه احیاء علوم الدین کې لیکلي ولې یزید مسلمان نه دی. دا نه ګوري زموږ خلک. بس دی خو چې استاذ کم خوا روان کړی دی، ته سره خپل حافظه یا دماغ نشته دی. استاد نه نبي جوړ کړی. د چا نه نبي مه جوړوه. د هر چا خبره حق الجمیع بالکتاب والسنه ان وافقهما الا ارجعان. د هر چا خبره قرآن سنت مطابق ګوره، د هغې موافق یې اخله کني پرېږده، بس فایده اخله د خلکو نه. او حدیث کې چې کوم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله ما سره هغه یو زنانه کرا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وده وکړه د غرمې، راپاسېد نو ویې خاندل، بیا وده شه بیا راپاسېد ویې خاندل. نو تپوس ته کوي هغه نه، هغه وایي چې ما د خپل قوم د خپل امت خلک ولیده چې هغوی بحري جنګ کوي او الله هغوی معاف کړي دي. نو هغه یو جنګ د سیدنا معاویه دور کې شوی دی، یو جنګ د یزید په دور کې شوی دی. څه کوي دی سره؟ دی صحیح حدیث سره څه چل گیا ده؟ د تاریخ په زور باندې ثابته وه. بس دغه فرق دی زمونږ د نورو خلکو په منځ کې چې مونږ حدیث له ترجیح ورکوو په تاریخ باندې. د هغې وجه دا ده چې د حدیث دپاره اسناد شته دی او د صحیحین او احادیث چې کوي د دې اسانید بالکل صحیح وي. د تاریخ یو خو اسناد نه او که یې اسناد نو هغه د حدیث غوندې نه. د خلک به تاریخ په مخه کې حدیث پاتې شي، وي دا حقایق دي، دا حقایق دروغ هم کېدی شي. تو بارکې دا جنگ دی د یزید بن معاویه رضی الله تعالی عنہ زمانه کې شوی دی ارض روم کې. فانکرها علی ابو ایوب، نو سیدنا ابو ایوب انصاری زما دا خبره دی څه ناشنا غوندې وګڼله. دا هغه ځای دی چې وختي خطبه کې ما ویل چې دا روایت ابو ایوب انصاری کنډم کړه، یعنې د صحابي خبره یې کنډم کړه. او د هغې وجه سره د هغې وجه دا دی چې قرآن مجید کې او دارنګې په احادیثو کې حدیث ته شفاعت شته که نشته؟ شفاعت به چا دپاره کېږي؟ د ګناهګار مسلمانانو دپاره. نو دې کې خدا خو د شفاعت خلاف نه شوه چې کم یو سړی لا اله الا الله وایي او په دې کې د الله رضا مطلب وي، دی جنتي دی.
دا اشکال راغی. یو خو زموږ د زمانې خلک دی که نه خدای چې بس هغه اشکال راشي حدیث له ډز ورکړي چې دا موضوعي دی لکه دا ته دی چې دا موضوعي دی. دا موضوعي نه وي په دې پوهېدل پکاري. دی نه ما لږ تفصیلي بحث په دې کول غواړو چې دا حدیث خلک وایي د قرآن خلاف دی لہذا دا قابل قبول نه دی یا دا مردود دی. دا اصول د چا دي؟ دا ما سره دی الطرق الحکمیه فی السیاست الشرعیه د حافظ ابن قیم رحمه الله. دې کې د لومبي جلد کې 185 صفحه کې لیکي والذی ردوا السنة لهم طرق. خلک چې هغې حدیث او سنت رد کوي د هغې ګڼې طریقې دي ګڼې وجې دي چې هغه هغې ښیي او د هغې په وجه باندې هغې حدیث رد کوي. لومبنی طریق څه دی؟ لومبنی دا دی چې انها خلاف کتاب الله. دا خبره د مسلمانانو نه ده چې حدیث دا ځکه نه منم فلان کې حدیث چې دا د الله د کتاب خلاف دی. او خلکو ته قاعده جوړه کړه. یو لګېدلی نو زما مجموعه کې ما لیکلي وو چې کله یو حدیث د صراحت د کتاب الله خلاف نو دا موضوع نو ما ته هغه رالیږلی دی نو ما ورته دې سره څه تعلق دی؟ یوازې په حرف ویلو باندې کار نه کېږي. یو حرف خواني یو حرف شناسي. حرف خواني جدا څیز دی او حرف شناسي جدا څیز دی. دا زموږ د کلي کې یو سړی ما د قرآن مجید ترجمه کوله چې غل سړی او غله ښځه وي نو د هغې لاسونه تاسو پرېږئ. هغه ما ته وښایل ما ته استاد زویه داسې لاسونه پرېکول نشته دی. لاسونه والا په ګټو ویشتل دی. کتاب کې لوستی و نو ما ورته کاکا مونږ قرآن ته پرې چې ووایي بیا به ګورو. نه زما قرآن کې داسې لیکلي دي. ما موږ سره د الله قرآن شته دی او ستا قرآن کې چیر صحیح هغه لاړ مزدح القرآن یې راوړو نو پای کې لیکلي و چې کم سړی یا ښځه غلاو کی تو ان کے ہاتھ گٹوں پر سے کاٹ دیے جائیں. دا زمونږ د دې دور دا کم طالبان دي دیني عالمان دیني طالبان دې هم دغه حال دی. سورځینه نه پوهېږي په خبره باندې خو چې کال ته لیکلي دي چې صراحت د قرآن خلاف دی نو بس دا خو چې تا هم دا خبره لیکلې ده. زما دا خبره دغه مطلب نه ته ځان نه لګیای. دغه قاعده اصل کې د موضوع روایت دپاره موضوع حدیث نه وي. ته ځان په دې خبره پوهېږه چې کله مونږ وایو دا موضوع دی فلیس بحدیثن دا اوس عامه خبره شوې ده چې مونږ دا وایو چې کم حدیث د قرآن خلافي نه موضوع ده. خبره داسې نه ده. خبره دا ده چې کم کلام د قرآن خلاف یا موضوع ده. دا خو نه دی مطلب چې صحیح حدیث به د قرآن خلافي ته وایي ته موضوع ده. دا پہچان لیکلی دی محدثینو. د دې وجې نه هغې اول د حدیث د سند نه بحث کوي. هغه وجې چې وښیي نو هغې نه وروسته بیا وایي چې د قرآن د صراحت خلاف دی. دا صراحت ورته وښیي. خو زموږ خلک نه بیانوي لکه لولاک لما خلقت الافلاک حدیث دی. دا حدیث د قرآن د صراحت خلاف دی. قرآن څه وایي چې آدم او حوا څه دعا کړې وه دکه د هغې مثال دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صراحت دغې ته وایي. دې ته نه وایي صراحت چې ستا په ذهن کې یو سوال راغی او تا د هغې نه یو شی جوړ کړو ته خو مه جوړوه دی که نه. دا متقدمین علما ښیي. ته پې پوهېږې نه ته خو په هېڅ چیز نه پوهېږې. بیا دا وایي چې امام شافعي امام احمد ابو عبید هغې دا ویلي چې ان کتاب الله لا یخالفها بوجه چې د الله کتاب او صحیح حدیث منځ کې تعارض نه وي. وانها لموافقة لکتاب الله تعالی. وانکر امام احمد و شافعی علی من رد احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم. کوم خلکو چې دا رد کړي دي احادیث دی په هغې رد کړی دی صحابو دی ملګرو. بیا لګیا یې دویمه مرتبه درېیمه مرتبه څلورمه مرتبه ښیي خلک. بیا د هغې نه وروستو تا ته زه وښیم اوس چې د ټول نه مخکې
صحیح حدیث د قرآن خلاف چا ګڼل دی حتی ان الرافضة تا 188 صفحه کې لیکي روافض سلکو هذا المسلک بعینه فی رده السنن الثابتة المتواترة یو متواتر حدیث روافض رد کړی دی قرآن کې څه وایي یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اور حدیث کے راضی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا نورثو ما ترکنا صدق زمونږ میراث نه تقسیمیږي مونږ چې څه پرېږدو نه خیرات دي روافض څه وایي دا آیت دا حدیث د قرآن خلاف دی لہذا دا قابل قبول نه دی ټول نه مخکې روافضو دا مصیبت کړی ده ټول نه مخکې روافض د دې خلکو تعلق چا سره دی روافضو سره دی لګیا دی بس خبرې ورسره شوي دي دا خو روافضو کړی دی او بیا ابن خراش چې کوم دی هغه یو مصنف دی هغه مصنف لیکلی دی چې اهل سنت والجماعت دا حدیث خپل کړی دی او قرآن یې پرېښی دی په هغې باندې ابن حافظ ذهبي رحمه الله یو ځای لیکلی دی چې رافضي ته ګوره او د هغه په حدیث پوهېده ګوره ته په حدیث پوهېږه او ته په قرآن څه پوهېږه بیا ډېره سخته جمله هغې لیکلې ده چې شرب تباو لک تا خپلې امتیاز اسکلي ته راځې په حدیث باندې ګپ لګې دا ممکن نه ده چې حدیث د قرآن خلافي صحابه کرام په دې ولې عمل نه کوو دې ته عام خص منه النبي صلی الله علیه وسلم وایي دا قواعد دي د احنافو څه قاعده ده د احنافو څه قاعده ده آیا دې قاعده ده چې حدیث د قرآن خلاف راشي ته به حدیث رد کوې د احنافو دا قاعده شته درته کې احنافو دا قاعده خو نشته دا خو دي خپل حنفیت احنافو قاعده خو دا را چې کې بالفرض نصوص متعارض شي د قرآن او حدیث منځ کې ټسل راشي نو قرآن به په خپل عموم پرېښودی شي او په حدیث کې به تعویل کولی شي دا چا نه دی وایي چې حدیث مردود دی حدیث کې به تعویل کولی شي د قرات خلف الامام احادیث احناف پای کې څه تعویل کوي آیا دی تعویل کړی دا مردود دی که د هغې مصداق جدا ګرځول دی مصداق درې سره د یو سړي ذاتي جدا موز یعنی قرات د فاتحې د فرضیت دا په مقتدی نه دی په امام باندې دی یا په منفرد باندې دی لکه خپل حنفیت زده که احناف چې کوم دا حدیث د سماع موتا رد کوي پسې رد کوي حدیث خو صحیح دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قلیب بدر باندې ودرېد هغې ته آوازونه وکړل سیدنا عمر فرمایل چې یا رسول الله آیا تاسو مړو سره خبرې کوئ د هغې جواب څه چې ما انتم باسمع منهم یو صاحب د محمودي صاحب نو هغه وي په صحیح بخاري کې درته ښیم چې دا ژوندونه ښه اوري دا د مناظرین دی دي لکه فتح القدیر راواله دغلته وګوره فتح القدیر کې دا لیکلي دي چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه او ځکه دا فرمایلی چې دوی اوس ښه اوري ټول عمر خو نه وایي دا اوس ښه اوري موږ ته به استاد محترم د دې مثالونه پیش کول رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل بار تلو ته قضای حاجت ضرورت شو ورته سونه د پردې دپاره یو دوه ډکې هغه ځای ولاړو هغې ته یې ویل راشه دی صحابي ورپسې ولېږه هغې رالل رسول الله وسلم له څنګه چې انسان ګرځي علی الساق والقدم ساق او قدم باندې راغلل ته حدیث صحیح شته که نه چې کله فارغ شله بیا ورته یې ځای واپس الاړل اوس څه مطلب شو چې ته به خلقو ته دا وایې چې بوټي ګرځي څنګه چې بوټي نه ګرځي داسې مړي نه اوري دی که څه دی ولې قرآن فرمایلی دی انک لا تسمع الموت د احنافو دغه طریقه ده د احنافو طریقه دا نه چې ته حدیث رد که او بریتور ځانه جوړ که ته وایې که زه چېرته کې ببر شیر ما د بریتو نیولی ده دا طریقه ده غلطه طریقه ده
او بیا نوې نسل داسې ګمراه کېږي په دې باندې. دا د هېچا طریقه نه ده چې حدیث رد کوه په دې طریقه باندې. نو روافضو دا حدیث رد کړی دی په څه شي باندې؟ او هم دا خبره ده چې دا ایران خمیني چې کوم دی د هغه یو کتاب دی ته کشف الاسرار وایي. ما ولټو خو ما په نظر رانغی، ما سره شته. نو په کې هغه لیکلي دي چې مخالفت های ابوبکر با قرآن، د ابوبکر صدیق قرآن مجید سره مخالفتونه په کې لومړی مخالفت دا لیکلی چې قرآن لیکلی دی چې للذکر مثل حظ الانثیین، لیکن ابوبکر صدیق د دې حدیث د وجې بیا د حدیث ته هغه جعلي ویلی دي، د دې حدیث د وجې سیده فاطمه له د هغې میراث کې برخه ورنه کړه. دا د رافضو طریقه ده. تو دا یو مثال له پیش کړی دی. بیا راشه بله ډله وګوره، ردت الجهمیه ما شاء الله من الاحادیث الصحیحة فی اثبات الصفات بظاهر قوله لیس کمثله شیء. د جهم بن صفوان چې کوم عقاید دي چې دا الله نه د صفاتو نفي کوي، ولې کوي؟ یعنې هغه صفات خو احادیثو نه ثابت دي. دا بس وایي دا صفات چې کوم بیانېږي په دې کې نو دا د قرآن خلاف دي او دا تشبیه راځي مخلوق سره. دا کوم احادیث د صفات چې وو دا دغې خلقو په دې طریقه باندې رد کړل. دارنګې خوارجو احادیث د شفاعت رد کړي دي. زمونږ خلک هم لګیا دی که نه، وی چا ځان ته علي ودرولی دی بچکی وی، او موږ ځان ته پیغمبر ودرولی، موږ ودرولی الله ودرولی. ته چې دعا کې چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة، دا وسیله څه شی دی؟ دا شفاعت کبرا دی. آت محمدا الوسیلة والفضیلة، تا نه بدعتي مه جوړوه که نه چې ته د ذات وسیله شو. دی که وسیله خو دغه مطلب نه دی دلته. دا د یو مرتبې د یو مقام نوم دی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم له وسیله ورکا، شفاعت کبرا ورکا. غلا شفاعت با کوي که ونه کوي؟ دی وی نه کوي، نه کوي. دا د قرآن خلاف ده. کوم ځای د قرآن خلاف ده؟ آیت الکرسی ویلې ده من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه. شفاعت بل اذن نشته که نشته؟ یعنی دا ظالمان په دې هم نه پوهېږي چې مشرکان د کم شفاعت قایل وو او قرآن د کم شفاعت قایل، او جدا جدا شفاعتونه دي. مشرکان د شفاعت جبري قایل دي، شفاعت قهري ورته زموږ استادان وایي. او قرآن مجید د شفاعت بالاذن قائل دی، هغه چا لپاره چې هغه مسلمان وي، او هغه چا لپاره چې مسلمان خو وي لیکن د جهنم مستحق شي. مشرک د پاره به شفاعت نه. لا یشفعون الا لمن ارتضى. څه معنا ده؟ خو دا مونږ ودرولې ځان ته که دا الله زمونږ دپاره رحم کړی دی په مونږ باندې. دا کمالات دي دې خلکو چې دی کتاب نه ګوري چې کتاب کې څه لیکلي دي یا په احادیثو کې څه لیکلي دي، بس یو شی طبیعت کې راځي او لګیایي. خوارج چې کوم دی هغې بالکل د شفاعت قایل نه دي، او هغې دا هم وایي چې د شفاعت قایل کېږي خو بال هغې چې د الله په اقوالو کې تعارض وي. دا څنګه الله دې وي نعوذ بالله چې زه به فلانې نیسم او فلانې نیسم او بیا د پیغمبر په خوله پرېږدي. دا ډېر ګران سوال لګي خلکو ته. زمونږ استاد به ویل دی ورسره په قرآن کې لیکلي دي. لنډه خبره ده. بس یعنې یو سړي ظلم کړی دی شرک نه علاوه هر څه یې کړي دي، خو قرآن کې دا لیکلي دي چې شفاعت بالاذن به وي. او چې کله په قانون کې دا لیکلي نو ستا د خیالي استغلولو ضرورت نشته. تا په آرام کې نه وه. دارنګې جهمیو احادیث د روایت رد کړي دي، معتزله هم رد کړي دي. که د روایت باری تعالی تاسو قایل دی که نه منکر یې؟ تاسو باندې د جساس اثر به شوي. عجیبه عجیبه کار دی که نه. جساس حنفي دی، په څه شي کې؟ په اصولو کې که فروعو کې؟ په فروعو کې. نه زه د هغه په فروعو څه کوم؟
یو سړی که رفع الیدین کوي نو لمونځ کېږي که نه کوي نو لمونځ کېږي. پکار دی چې یو سړی د امام ابو حنیفه د عقیدې په شان عقیده وساتي. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه دغه عقیده خرابه اوسه چې خلک د هغې اتباع نه کوي. دا یو سوال دی، دې سوال نه راوځئ تاسو. د امام ابو حنیفه الفقه الاکبر وګورئ، هغه شانتې عقیده وساتئ. هغه یو د ابو مطیع البلخي په روایت باندې نقل ده. خلک د هغې نه ځان خلاص کړي. دا وجي وضاع او کذاب و. د احناف وایي دا وضاع کذاب نه دی، ورته جامع وایي، د هر فن جامع. خو دغه پرېږده، د امام ابو حنیفه د زوی د حماد په سند باندې الفقه الاکبر روایت شته دی، شته دواړه کتابونه ما سره. هغه اولوله چې تا عقیده زده کړې. جساس و حنفی په فروع کې په عدم رفع الیدین کې او په عدم امین بالجهر کې. عقیده کې خو هغه معتزلي دی. او دا زمونږ ټول دا درسي کتابونه والا بس الله رې معافي وکړي، خو دې خو دغه درسي څیزونه وایي او استادان دغه وضاحت نه کوي، یا ورته خبر یا ورته نه خبر. پکار دی چې خبر کړي دي ځان چې بھائی دا د عقیدې خرابې دي. هغه سړی د الله د رؤیت قائل نه دی، اخندنې کوي دی پورې. دا معتزله او دارنګې جساس وغیرہ دي نه دي قائل. دارنګې کشاف چې کوم دی زمخشري هغه هم نه دی قائل. دا دی په سرت کوي دا احادیث د رؤیت لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. دا قرآن آیت دی که نه دی؟ هسې ټوپونه مه وهه چې کوم حدیث د قرآن خلاف راشي قابل قبول نه. هسې لګې چې حدیث صحیح وي یا د قرآن خلاف نه وي ته پې پوهېږې نه. دې کې څه چل دی چې لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار. یو ادراکي ادراک پوره راګیرولو ته وایي، او یو رویت دی، یو رویت لیدلو ته وایي. مونږ لیدل کولی شو لیکن د الله د ذات راګیرول نشي کولی. دیکھو قرآن او حدیث کې تعارض نشته نو. دا د خلکو د ذهن کې تعارض دی، پای باندې ناپوهتیاي. نو دلته قرآن او حدیث کې چې کوم دی تعارض ښکاري بیا. دیکھې هېڅ تعارض نشته. دارنګې ردت القدریه، دا کم خلک چې د تقدیر منکر کېږي نو هغې احادیث د قدر دا ختموي. ثابت احادیث د دې نه مخالفت کوي. هغې وایي چې دا هر څه لیکلي شوي دي او هر څه الله ته مخکې نه معلوم دي، نو بیا کېږي ولې نه هغه شان دی. نو دا چې دا ته پته ولګېږي، دا د ابن قیم خپله زمانه کې دا خبرې لیکلې ده. زمونږ خلک چې کوم رد کوي د دې څه وجه ده؟ دا یوازې دی نه دی، دا امام ماتریدي کتاب ده. امام ماتریدي دا لوی عالم دی او دا کتاب دی تعویلات اهل السنه. پته کې دی د عقل په بنیاد باندې یو حدیث رد کوي، نقل په بنیاد باندې. قرآن مجید فرمایلی دی چې وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. قرآن کې د ابراهیم ذکر ہوگا، هغه صدیق او نبی ہو. تو دې لیکي چې وقول من قال ان ابراهیم کذب ثلاثا. څوک چې دا وایي چې ابراهیم درې کذبات ویلي دي، یو پکې دی انی سقیم، نور خبره پرېښې ده فذلک وحش من القول سمج. نو دا چې کوم دی ډېر رذیل قول دی. دا چا ویلي دي؟ دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې ابراهیم درې کذبات ویلي دي. د کذبات معنا خو دروغ نه دي، درې داسې خبرې چې اورېدونکي د هغې نه یو مطلب اخلي او د ابراهیم مطلب جدا و. دې ته وایي کذبات. دا امام دی اړو او څومره صحیح خبره یې کړې که غلط یې کړې؟ دا غلطه. هېچا دا نه دی ویلي چې ابراهیم علیه السلام ګندې دروغ ویلي دي. هغې د کذب په لفظ کې تعویل کوي. کذب مطلب دا دی انی سقیم چې وایي هغه، نو ستا په خیال دا رښتینې خبره وه؟ بظاهر دا دروغ نه لګي چې انی سقیم. هلته خو به حدیث ته غلط وایې، د قرآن سره بس چل کې
حدیث کې صرف دغه یو خبره چې ساره تو اختی ساره زما خور ده نو دې انی سقیم سره بس چل کې او دارنګې دې سره بس کې چې بل فعله کبیرهم هذا سره نو دا د خبره ده دا امام دی خدا دومره لوی مصیبت ته دا تعقل پسندي چې کله دا راشي انسان کې کنه هغه بیا پیغمبر په حدیث کوي دا تعقل پسندي ده دا غلطي امام رازي کړه دا کومه غلطي چې تاویلات اهل سنت کړه دا امام رازي لیکلی دا په سورۃ یوسف کې لیکلی دا کتاب ما راوړی دا سره تفسیر کبیر کې سورۃ یوسف تفسیر کې لیکلی دا اور جملے څنګه دي وعلم ان بعض الحشویه روا عن النبي صلی الله علیه وسلم حشویه پیژنې رذیل خلقو ته وایي بعض رذیلان خلقو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه حدیث نقل کړل دی چې ما کذب ابراهیم الا ثلاثه کذبات دا شعر دی کنه چې زه د چا په لاس باندې خپل وینو ګورم سارے شعر نے پہنے ہوئے ہے سارا شعر پہنے ہوئے دستانے ټولو کلیوالو دستانې اچولې دي نو ما ته پکې څه معلومېږي زما وینه چا وکړه امام راځي وړو کې سړی دی دومره لوی سړی دی هغه د حدیث راویانو ته څه وایي بعض الحشویه او بیا څه وایي په ځای دی چې مونږ ابراهیم ته دروغجن وایو لکه چا وایي چې ابراهیم دروغ ویلي د کذب خدا معنا نه ده عربی کې هو کذب خرابېدو ته م وایي کذب غورځېدو ته م وایي ګڼې معنی راځي د هغې نو دی وایي په ځای دی چې مونږ ابراهیم ته دروغجن وایو نو ښه دا ده چې د راویانو ته دروغجن وایو او دا حدیث په صحیح بخاری کې تقریباً 9,000 ځای لیکلی دی کذبات ابراهیم والا روایت صحیح بخاری کې 9 ځای لیکلی دی مولانا مودودی لیکلی چې بدقسمتی سے دا یو روایت په صحیح بخاری کې ده یو نه دی وہ حدیث دی ده او هغه هم بالکل د ترجمانی کړی ده چې په ځای دی چې مونږ ابراهیم ته دروغجن وایو نو پکار دی چې راویانو ته دروغجن وایو نو جناب چې ته راویانو ته دروغجن وایې نو په دې کې تقریبا 6 راویان دي د دې 6 راویانو نه یوازې دا حدیث خو نه نقل نور پسونو حدیث نقل لی او چې دا موضوع شي نه هغه نور به ټول پسونو حدیث شي موضوع بشي دا هغه چا کار چې هغه محدث نه وي تا چا محدث ویلی تا حدیث ویلی نه دي نو سل د هغې په باره کې خپل خیال جنګې را جنګې هغه ته چا څه نه وی دا خو چې ما ولیکل کتابونو کې نه بیا پته ولګېده دا خلکو دا ویل چې دا د کمال دی دا د کمال نه دا هغه د امام رازي د کتاب نه لیکلی دا زمونږ د لوی لوی عالمانو حال دی چې مونږ قرآن د هغې د وجې صحیح حدیث رد کوو دا یوازې اوسنی مرض نه دی دا پخوانی مرض ده او دا غلطه ده د کذبات حدیث د کذبات ابراهیم د هغې جواب انبیاء کرام پر اعتراضات کې علمي جایزه کې ما لیکلی دی هلته وګورئ بیا ته دې دغه مطلب نه دی کذبات خو دې ته نه وایي قول غلط دی پکار دی چې حدیث دی د صحیح ماهر کس نه ویلی شي هغه څوک نه چې هغه صرف لذیذ ترجمه کوي تا راځي په مخه باندې اوس خو ترجمه هم نشته دی اوس استاد شاګرد لګیا وي استاد به چې کوم دی خوب کوي چېرته اعرابي غلطي راشي نو استاد به راویښ شي او غلطي به سمه کړي په دې طریقه چې ته حدیث ووایې ته به څه پوه شې په حدیث باندې او دا حدیث صحیح حدیث ته دا رد کړی دی یو بل حدیث ته راشه دلته ما لیکلی فتوعات روح فی جسده والا روایت دا چا رد کړی دی ټول نه مخکې دا پته چا ته نشته دی هېڅ چا ته پته نشته چې حدیث د اعاد روح چا رد کړی دی ټول نه مخکې خو دا چا کړی چې ته هغه ته غیر مقلد وی که نه چې جی مذهب یې نه دی معلوم دا غیر مقلد دی دا خو ابن حزم رد کړی حافظ ابن حزم دا رد کړی دی مونږ غیر مقلدیت ته څه عیب نه وایو دا عادي خوله ده زموږ خوله دغه شان نه ده الله په فضل مونږ دلیل ته ګورو هر چا چې ویلي دلیل ته ګورو
د حافظ ابن حزم دا کتاب دی ته وی الفصل فی الملل والاهواء والنحل او د صدرم جلد صفحه 67 د قرآن مجید آیت بیانې چې وحرام علی قرية اهلكنا انهم لا يرجعون دا آیتونه جمع کړي نو بیا وی فصح بنص القرآن ان روح من مات لا يرجع الى جسده الا الى اجل مسمى. د قرآن د آیتونه د دې دلیل دی چې سړی مړ شي د هغه روح د هغه جسد ته واپس نه راځي. تعاد روح په دې باندې رد کوي آیتونه ویلي دي والله. د بیا لیکي چې قال ابو محمد ولم یات قط عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی خبر یصح ان ارواح الموتى ترد الى اجسادهم عند المسأله. د سوال په وخت روح موه نه راځي والله صح ذلك عنه علیہ السلام لقلنا به. کدا پیغمبر نے صحیح ثابت شوی وی کنه نو بیا موږ په دې باندې قول کړی لیکن دا حدیث هم دی وی صحیح نه دی. تعاد روح فی جسده دا ټول نمخ اشارت کړی ابن حزم. ابن قیم رحمه الله دې جواب کړی کتاب الروح هم نه راوړی البته دا غي عبارات ما سره شته چې دا کم حدیث د اعاده روح دی نو ابن قیم لیکي کتاب الروح صفحہ 274 کې چې هذا حدیث ثابت مشهور مستفید صححه جماعت من الحفاظ. حدیث د اعاده روح چې کوم دی دا ثابت دی مشهور دی مستفید دی او د حفاظ او جماعت د دې تصحیح کړی دا. بیا مطلب سره دی هغه د ابن حزم د قول په باره کې دا لیکي چې دې کې بعض خبرې صحیح دي بعض غلط دي. اعاده روح برزخ ته کېږي په برزخ کې کېږي که نه دنیا کې کېږي په دې چې ته پوه شې په خپله وپوه شې. په قبر کې ژوند برزخي دی که دنیوي دی؟ چې کله برزخي ژوند شو نو برزخي جثې ته برزخي طور د اعاده روح آیا دا قرآن خلاف دی؟ قرآن خلاف خو نه دی. قرآن خو چې څه وایي نه هغه دا وایي چې دې انسان دې جثې ته دې دنیاوي جثې ته به روح هغې راځي چې قیامت شي. او حدیث کې څه ثابت دی؟ حدیث کې دا ثابت دی چې برزخي جسد ته به د انسان روح واپس کېږي. نو دې کې څه اختلاف دی یو بل سره؟ تا د مړي حیات نه منې څه منې نو حیات دا هغه برزخي دی که دنیوي دی؟ برزخي دی. نو حیات پس سره دی؟ حیات برزخي دی او اعاده روح ورته شوی دی که څه دی؟ نو آخري سوال دی بیا دا دی چې الضعفاء الکبیر کی لکری جلد 4 صفحہ 237 کې چې شعبہ بویل چې منحال متروک دی د راوی دی منحال بن عمر متروک دی. دلته ما آخري جمله لیکلې ده چې آیا واقعي منحال بن عمر متروک دی؟ خو د هغې لپاره ما پوره خبره لیکلې دلته کې ثقه راویان دا وایي چې امام یحیی بن معین امام عجلی او امام نسائی دی توثیق کوي د منحال بن عمر. البته کوم خلکو چې دته څه بد رد ویلي د هغې وجه بل څه دی هغه دا ده چې شعبه لړ هلته کې دې دپاره چې د نه څه واوري نو چې لاړ هلته کې د کور نه د رباب اواز واورېد. اوس خو د رباب د خلکو باندې جایز دی که نه اوس څوک ناجایز نه ګڼي. دا چشتیه مشتیه او قادریه دا ټول ربابیان دي ګډېږي را ګډېږي. خو هغې زمانه کې د بعضې خلکو رایه وه نو رباب اواز د واورېد نو دی وایي چې بس ما پرېښود. نو سوال اوس دا دی چې آیا منحال بن عمر په کور کې و؟ یعنې شعبه دا نه وایي چې ما منحال بن عمر ولید چې هغه رباب و. آیا دا کار د هغه په وینا کېدو؟ دا هم پته نه لګي. یعنې غلطي یا زیاتې شعبه کړی دی چې خامخا یې سړی پرېښی دی. متروک راوي هغې کېږي چې هغه کذب وایي په عامو خبرو کې دروغ وایي په عامو خبرو کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دروغ وایي یا یو داسې سړی چې د هغه حافظه خراب وي او
د صحیح کولو باوجود هغه سمه خبره نه اخلي نو دی متروک وي. په منحال کې وداسې نه ثابت. د دې وجه نه د میزان اعتدال جلد 4 صفحه 192 کې لیکلي دي چې وهذا لا یوجب غمز الشیخ. دا خبره کومه چې شعبه لیکلې ده په دې باندې مونږه په دې شیخ چونګار نشو لګولی. دا قول غلط دی. دا حدیث سره د اسناد بحث دی چې تعادلوا فی جسدی دا ضعیف ذکر دی او موضوع ذکر دی چې دې راوي متروک دی. هرکه متروک خو څه وجه به یې که نه دا خو د یو داسې جرح شوه چې د هغې پته مونږ ته دا ولګېده چې دا جرح نه ده بس هغه خفه شي لاړ نو د هغه د طبیعت مطابق نه وه دا خبره. او بل لا چې دغه پته هم نه لګي چې کور کې هغه شته دی که نشته او بیا دا رباب هغه وایي که بل څوک یې وایي د دې دلیل وکتی شي نو بیا به ګورو. دا که چاله پکار وي بیا د دې نه واخلی فوټوسټیټ یې وکړه خو دا اصل به ما ته واپس کوی. ها دا 8 صفحې دی یعنی 4 پاڼې ده. دغه دا تفسیري تعادلوا فی جسدی سره متعلق ټول څیزونه دي په دې کې. کوم آخري خبره چې هغه صاحبانو کړې ده مونږ ته را رسېدلې بلکې ما ته یې رالېږلې ده هغه د استاذ محترم یو خبره ده او خبره دا ده تر هغې کتاب د احسن الکلام 4م جز دی په دې کې صفحه 354 په دې باندې ما سبا خطبه کې وکړو مبارک تاسو وګورئ چې دې څه وایي او هغه څه وایي. دې دا نه وایي چې ګندې دا حدیث د قرآن خلاف دی لہذا دا د متروک شي. دی وایي چې سورة الاعراف کې دا آیت کریمه الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار دا ذیل کې لګي 354 صفحه. وی مراد د دې نه مقدار د شپږو ورځو دی لکه په دې قول د الله تعالی کې لهم فيها رزقهم بکرة وعشیه او دا شپږ ورځې حامیم سجده آیت 9 کې ذکر دی. حامیم سجده نه ده الف لام میم سجده ده. اول ورځ د اتوار او د په جمعه باندې ختم شوی دی او د خالی ورځ خالی دا یعنی پیدایش د ځمکې د اسمانونو وغیره په شپږو ورځو کې کړی دی او د خالی الفاظ ټول لته او خالی ته بیا شنبه لیکلی شنبه پر ورځ باندې هم دغسې پاتې وه. او کوم حدیث چې دغه حدیث دی چې مسلم په باب د خلق آدم کې راوړی دی چې په هغې کې ابتدا د خلق د خالی ورځ ده او ټولې ورځې د پیدایش دي نو په هغې باندې ابن کثیر رد کړی دی. دا جمله ده ابن کثیر دا لیکلی دی چې دا آیت چې کوم دی دا مشکل دی. هغه رد داسې نه دی کړی هغه وایي دا آیت مشکل دی اشکال وجه سره هغه ته ښیم. دا تفسیر ابن کثیر دی صفحه 91 اور جلد 11 دیکھی لگی چې وقد علله البخاری فی التاریخ فی کتابه التاریخ الکبیر. رد کوي نه د محدثینو دا طریقه نه ده دی له پکار دی چې دی اصطلاحي د علماء الفاظ دقیق دا نه چې حدیث د قرآن خلاف دا مردود دی غلطه خبره. امام بخاری دا معلول کړی دی یعنی کمزور یې ګڼلی دی په خپل تاریخ کبیر کې او تاریخ کبیر کې هغه څه ویلی دي هغه دا ویلی دي کوم چې ما خطبه کې ویل چې دا د کعب الاحبار قول دی یعنی ابو هریره دا حدیث د کعب الاحبار نه اورېدلی دی خطا سره هغه نسبت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. تو علماء خبرې دی دا نه چې صحیح مسلم کې موضوع دی دا چا ویلی دی دی له عقل پکار دی لږ چې عقل پکې راشي. او بیا د هغې جواب هم درته ما وکړو چې دا خبره درست نه ده ځکه چې امام بخاري لیکي چې قال بعضهم بعضې خلکو ویلی دي چې ابو هریره دا حدیث د کعب الاحبار نه اورېدلی دی نو موږ دا وایو چې دا بعض څوک دي دا بعض دا کم چې وایي چې دا حدیث چې کوم دی ابو هریره د کعب الاحبار نه اورېدلی دی من همو دا څوک دي. دا کتاب د کوم چې ما حواله ورکړی وختي هدایت الروات الى تخریج احادیث المصابیح والمشکات چل 5 اور صفحہ نمبر 252 دا البانی کتاب ده دے لکی چې قلتو ولا مطعن فی اسناده البتہ
امام مسلم چې دا کوم حدیث نقل کړی دی د دې په متن باندې د دې په سند باندې څه کلام نشته دی. وليس هو بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه، دا قرآن خلاف هم نه دی. ولې په دې وجه باندې نص القرآن دا دی چې ان خلق السماوات والارض کان فی 6 ایام والارض فی یومین. ځمکه آسمان خو الله شپږ ورځې کې پیدا کړي دي او ورځې بیا خاص کر په 2 ورځې کې پیدا کړي ده. نو دا احتمال د دې نه لري چې دا و او د دې منځ کې تعارض وي. ولې وجه وی د هغې دا ده چې ان القرآن یذکر ان بعض الایام عند الله تعالی کالف سنه. قرآن مونږ ته دا ښیي چې بعض ورځې د الله په نزد د 1000 کالو برابر دي و بعضها مقدار 50,000 سنه او بعض داسې چې د هغې مقدار 50,000 کاله دی. فما المانع ان تكون الايام 6 من هذا القبيل. دا کوم شپږ ورځې چې دي د دې څه مانع دی چې هغه د دې ورځو نه وي، یعنې دا ورځې کېدی شي هغه والایام 7 من ایامنا هذه کما هو صریح الحدیث. او دا کوم اومه ورځ چې په حدیث کې لیکلې ده هغه د زمونږ د ورځو په شان دي. ورځې د شپږ لیکن دغه حدیث کې تفصیل لیکل دی. او بله دا خبره ده چې قرآن خو اجمالي د هغې تخلیق ښودل دی او په حدیث کې تفصیل د اوو ورځو چې راځي نو هغه د مختلفو څیزونو راځي، یوازې د ځمکو نه راځي، د مختلفو راځي. لہذا قرآن او د حدیث منځ کې څه تعارض نشته دی. دا رد کول غلط دي، دا ده لیکلي دي او تاسو که دغه ګورئ بیا دا زما قاموس الکتاب دی، دې کې د خلق لاندې ما دا پوره بحث لیکل دی. خلق 152 صفحې نه شروع کېږي او بیا دا ټول بحث بیا په دې کې موږ دا هم لیکلي دي چې امام ابن تیمیه ابن قیم هم د امام بخاري اتباع کې د حدیث باندې دغه کلام کړی دی. یعنې امام بخاري دا کمزوری ګڼلی دی، د دې وجې نه هغه نه دی اخیستی. لیکن د امام بخاري رحمت الله تعالی علیه په خپل قول باندې راوي څوک نه یې لیکلی چې چا دا ویلی دی چې دا فلان کی نه اورېدلی دي. اخوی قال بعضهم، نو قال بعض الناس خو هر څوک کېدی شي. دا تفصیلي خبره ده د دې چې احادیث د قرآن خلاف نه وي او بظاهر که ښکاري نو د هغې مطلب دا وي چې په دې باندې خلق نه پوهېږي، په حدیث پوهېږي نه. که په حدیث پوهېدی نو حدیث چرې د قرآن خلاف نه وي، ځکه چې د دې دواړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی کېږي. مسلمانان قرآن ته وحی جلی وي او حدیث ته وحی خفي وي. دا ممکن نه ده چې د یو مصدر یو منبع نه دی وحی راځي او موږ د یو بل رابغو بل د بل رابغو. او دلته کې دا صحابي چې کوم ابو ایوب انصاري مخالفت کوي، دی څه وجې مخالفت کوي؟ دی مخالفت د دې وجې کوي چې دا د بل حدیث خلاف ده، حدیث شفاعت خلاف ده. دا ذهن جوړوي موږ له چې کله کله د صحابه کرامو په ذهن کې هم داسې تعارضات راشي. نو دا نه مطلب چې هغه څه وویل نو دا ټیک ده، دا یو اجتهاد دی د هغې. د دې فن دپاره چې تاسو بیا ګورئ یو د حافظ ابن جوزي کتاب دی 8 جلده کې دی، مشکل الحدیث باندې هغه لیکلی دی. بیا بل کتاب چې کوم دی د امام طحاوي دی، تعویل مشکل الاثار، 10-12 جلد کتاب دی چې بظاهر هغه حدیث چې هغه یو بل سره خلاف ښکاري، متعارض ښکاري، نو دا چا نه دی کړي چې ته یو صحیح حدیث راغله بل را بغوه نه. پای کې به تعویل کولی شي، دې ته به کتی شي چې د حدیث حیثیت سره. ښه کتاب په دې کې په مختصراتو کې د امام ابن قتیبه دی تعویل مختلف الحدیث، پھر بہترین کتاب دی. بار کې دا خبره وه د صحابي په زړه کې انکرها علی ابو ایوب قال والله ما اظن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما قال قط. لکه د پسې لاړ شوی بانګ لا مه وایه، یو 15 منټه وروسته ووایه دی للو غوندې.
زما ګمان دا نه دی چې دا خبره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي لکه دا حدیث شفاعت مخالف ورته ښکاره شو فکبر ذلک علی نو دا خبره په ما ډېره ګرانه ولګېده چې ما اورېدلې په خپله او ته دا خبره کې فجعلت لله علی نو ما د الله دپاره په ځان دا لازم کړه ان سلمني که چېرې الله زه واپس کړم روغ رمټ حتی اغفله من غزوتي چې د خپلې غزا نه واپس شم ان اسأل عنها عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې زه به ځم او د عتبان بن مالک نه بیا تپوس کوم چې دا حدیث کوم تا ماته ویلو دا څنګه دی دې ته شک وایي احتیاط ورته وایي حدیث رد کول ورته نه وایي حدیث رد کول نه بلکې دا شک لرې کولو ان وجدته حیا فی مسجد قومه که زه لاړم هلته کې د خپل قوم په جومات کې مې ژوندی وموند فقفلت فاهللت بحجة او بعمره زه واپس رالم نو بیا ما د حج یا د عمرې اراده وکړه ثم سرت حتی قدمت المدینه بیا لاړم تر دې چې مدینې منورې ته ورسېدم فاتیت بني سالم نو بنو سالم ته ورسېدم عتبان چې کوم دی نو شیخ اعمی یصلی لقومه بیا بوډا شو نظر یې تللی و خپل قوم له یې مونځ ورکو زمونږ فقها لیکي چې په اعما پسې مونځ مکروه دی حنفي فقه کې دا لیکلي چې اعما پسې ړوند پسې مونځ مکروه دی به ټیکي نو هلته کې اعما کې لږ تاویل وکړه هغه اعما چې هغه ځان د پیشاب میشاب نه ساتي غیر محتاط اعما چې غیر احتیاط کوونکي اعما هغه پسې مونځ ځکه نه کېږي چې پته نه لګېږي چې د هغه جامې پاکې دي که پلید دي مطلق مه وایه که دې سره به څه کوې او د رسول الله صلی الله عمل سره به څه کوې چې کله به هغه ته نو هغه به د مدینې منورې امامتي چا ته حوالو کوله عبدالله ابن ام مکتوم ته نو عقل خلک لږ چلوي که نه فقها باندې داسې ایمان مه راوړه چې بس هغه څه وایي د بیا ټیک ده الله عقل درکړی دی پوهه یې درکړی ده ګوره مخالفت مه کوه هغې کې تعویل وکړه چې مطلب هغه امام دی هغه ړوند دی چې هغه احتیاط نه کوي خیر لړم اتبان شیخ دی اعما یصلی لقومه فلما سلم من الصلاة سلمت علیه سلام یې چوګرځو ما ورته سلام وکړو واخبرته منا خبر مې که چې زه څوک یم ثم سألت عن ذلك الحديث بیا مې دا حدیث په باره کې تپوس وکړو دا کوم حدیث یې مې مخکې وویل دې تپوس مې وکړو فحدثنیه کما حدثنیه اول مره نو حدیث یې ما ته داسې وویل لکه څنګه چې اول ځل ویلی و یعنې هېر شوی ته نو زه مطمئن شوم چې ما حدیث صحیح اورېدلی دی او دراتم صحیح ښودلی دی او ستاسو آخري باب چې کوم دی یاره بس یې کې اقول قولي هذا استغفر الله لكم